مونږ ستاسو د کنځلو جواب په کنځلو نه درکو، مونږ ستاسو د کنځلو جواب په ناظرې د قرآن درکو، مونږ ستاسو د کنځلو جواب په حفظ د قرآن درکو، مونږ ستاسو د کنځلو جواب په علم د قرآن درکو. ته به ماته کنځلې کوې. زه د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد یم، دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردان دي. امام صاحب دې سړي کنځلې وکړې، هغه چې ورته وکتل او دې خپل بدل د نه په خپل اغوستی شمه او دومره تعلق مې پاس هم دی چې هغه ته مې ووینو مری به دې ماته کړي. خو واوره، نه خپل بدل ستا نه په خپله علم نه د باندې هغه ته وایم کو د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله ما ته ووي چې نعمانه جنت ته ځه، زما دې د الله په نوم قسمي چې تر څو مې ته ځان سره جنت ته مخکې کړی نه یې، زه هغې جنت ته نه ځم. مونږ د هغې خلکو شاګردان، مونږ یو سړي ته نه دي ویل چې ستا زوی پلار په پلانۍ پارټۍ کې دی، هغه مونږ ته کنځلې کوي، تا ته مونږ سبق نه وایو. مونږ ته پته ده، مونږ یې پېژنو، مونږ یې لایک کولی هم شو، مونږ یې زوم کولی هم شو، مونږ یې سټیټس هم کتی شو. خو مونږ وایي یو ورځ به راځي ته به ملامته یې، زه به په اسکه غاړی ګرځم انشاءالله. مونږ به نه یو شرمنده، مونږ به ستا کور ته حافظ در وستی، مونږ به ستا کور ته عالم در وستی. اوس مې سلطان مل صاحب ته یو کس وښو، دومره غټ غټ ویښتې دي، غټ غټ برېت یې تاو کړي دي، چشمې په دې ځای لګولې دي. مې دا زما دوست دی، ده ته مې اوس ووي مې مولانو ای مولانو د دې خلکو سره ګزاره وکړئ، مې د دې سړي زوی حافظ دی، د دې سړي زوی عالم دی، نو دې به د خپل پلار سفارش نه کوي سبا د دې بریتو. نو چې موږ ته تاسو ته خدای ووایي چې دی دا خلک جنت ته بوځئ، نو څوک به جنت ته بوځو؟ خو تاسو به جنت ته بوځو. راځئ موږ خپل کار کوو.